د څلورو میاشتو نه پس حمل ضایع کول غورځول چې څلور میاشتې شوي د هغې نه پس د زنانه حمل غورځول علما وایي دام د قتل یو قسم دی د څلورو میاشتو نه پس دام د قتل قسم دی او د څلورو میاشتو نه په کمه د سخت مجبورۍ نه علاوه حمل ضایع کول دام گناه کبیره ده خو د مخکنی قسم نه گناه لږه کمه ده یا داسې دوایانې استعمالول چې مکمل د ولادت او د بچو د پیدایش ماده ختمه کی دام دغه قسم دی البته علما وایي عارضی طور د یو وقت د معین د پاره یا د مور ته تکلیف ته یا دویم ماشوم صحت ته مسله ده عارضی طور داسې دوایانې استعمالول د یو معین مدت تپاره په قدر د ضرورت علما د دې اجازت ورکوي شرعا د دې اجازت شته دی نو یو قسم دغه قتلو د الواد چې دا په دور جاهلیت کې شروع او دور جاهلیت کې دغه قسمونه چې دغه شان به خپل بچي هغه وجل دویم علما وایي یو قتل حس دا قتل روحانی دی د بچی وجود خو ته بچ کې وجود ته څه نه وایې خو تا د بچی روح چې دی هغه قتل کو چې کله د بچی ته اسلامي تربیت ونه ښوده او د روح ته د اسلامي غذا ورنه کړله علما وایي دا قتل روحانی دی تا ولا روح قتل کو او ګورې علما وایي دا د هغې قتل نه نقصانی دی څنګه علما وایي چې هغوی کم ماشومان وجلي و نابالغه مشرکانو نو هغه چې نابالغه وجلي و خپل الواد نابالغه نه خو جنت ته لاړل خو چې تا ورله روح هغه ووجو د روح غذا دې ورله ورنه کړله نو ستا دا بچې چې تا ورله د روح تربیت ونه کو دی به په دې وجه باندې جهنم ته وځي نو تا خپل بچې جهنم ته ورسو نو دا قسم ډیر نقصانی دی چې د بچو د روح غذا نه میلاویږي او د بچی اسلامی تربیت نه کیږي نن د بچی د اسلامی تربیت فکر نشته دی چې د روح له غذا پکار ده د روح تربیت پکار دی چې د جهنم نه بچ شي نن د بچی دا فکر نشته دی نن د الواد باره کې د دې فکر نشته دی علما وایي چې کلم د سړي الواد پیدا شي ړومبی حق د مور او پلار دا ذمواري جوړیږي چې دله به صحیح نوم انتخاب کوي صحیح نوم به ورلږدي دا د مور او پلار حق دی اخو ناپوه دی اخو ناخبره دی او احادیثو کې دام راځي وی د نوم اثر چې دی دا پوړوکې کې ښکاره کیږي دا پوړوکې کې دا نوم اثر ښکاره کیږي ملا عمر په افغانستان کې عمر نوم یې وکنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نوم اثرات دا ښکاره کیږي نو دی چې پیدا شي نو مور او پلار چې چرته ډرامو کې نوم لیدلی جدوګن او شاروخان او یو نوم به ورله د ډرامې نه راوالي او بچي لی کیدي نو هغه بیا سبا ډرامې ګوري نو بیا وایي مولي صاحب وظیفه راکړئ بچی مې ډرامې ګوري نوم یې څه دی پلان کې تا د بچی حق ضایع کړی دی تا بچی له نوم غلط یقینا به د هغې نوم اثر په بچی کې ښکاره کیږي نو الواد لږ ورلی نومونه صحیح کړئ دا د بچی اولنی حق ته ضایع کوي نو د نوم صحیح تربیت نوم ورله صحیح اٹاکا د صحابه کرامو نوم ورله کېده تبع تابعینو نوم ورله کېده ائمه اربعو نوم ورله کېده اثرات په پکې ښکاره شي که نوم دې ورله صحیح کېښود د بچي دپاره اول تربیتګاه چې ده دا د مور غیږ ده ای د بچی مورې ستا غیږ ستا د بچی اوله مدرسه ده ته ولې د بچی پرورش غلط کوې مورې زما ستا نه ګیله ده
نن چې بچی خراب دی د مور د غیږ تربیت د بچی صحیح نه دی شوی مور خپله غیږ د بچی د پاره مدرسه نه ده ګرځولې دا د بچی اوله مدرسه ده دې کې د بل چا ګناه بیا نشته دی علما وایي چې کم ماشوم اولې خبرې وکړلې چې خبرې شروع کولې او د ده د خولې نه ووتو الله دا اول د ده د خولې نه ووتو علما وایي د دې مور او پلار ټول ګناهونه الله معاف کړل چې د ده د بچي ژبه ماته شوله په الله باندې مورې تا نن د بچي څه تربیت وکړو ستا بچی چې خبرې ماتوي نو هغه کنزل کړي دا ورته وایي ده ته کنزل وکړه ده ته وکړه پلار ته وکړه ما ته وکړه دا تا د بچي حق ضایع کو تا د بچی اول تربیت غلط کو مورې بچی ستا په غیږ کې پروت او ستا سر توري دا ته د بچی تربیت کوي مورې ستا سره غیږ کې بچی پروت او تا ته موبایل آن یو ته ډرامې ګوري مورې دا تا د بچی تربیت کو د دې الواد نه به بیا ته سبا سر ټکې دا تا د بچی تربیت کو نو دا اوله مدرسه د یو عالم راغی خپل مور ته وایي مورې چې تقریر وکم نو بلا اندوان ایمان راوړي چې یو تقریر وکمه نو ډیر شي اندوان مسلمانان شي مور ورته وایي بچیا دا زما کمال دی وی ستا کمال دی کو زما کمال دی وی دا زما کمال دی بچیا وی مور ستا څنګه کمال دی وی زما کمال ځکه دی چې کله ته رکوټې وی او ستا د پیو موده وه تا به زما پی خوړل زما نشي یاد چې تا بې اوداسه ما تاله پی درکړي تا چې ماما پی درکول ما به اول اودس کو نن د مور سر توري او بچې په غیږ کې پروت هغه پی خوري سبا وایي مولي صاحب نافرمانه دی دعا ورته کوه چې الله حافظ کې او الله عالم کې مورې تا ورله تربیت څنګه کړی دی دا غیږ نه ده ستا دا غیږ نه ده مورې دا اوله مدرسه ده مدرسه دې کې د بچی تربیت وکړه دا خو درسګاه ده درسګاه مورې د بچی تربیت دې وکړه نن زمونږ د مور نه ګیله ده نن هغه د بچی تربیت نه کوي بچی ته ښوونه نه کوي بچی ته اول الله نه ښي بعضې ماشومانو باره کې راځي چې کله به یې خبرې زده کولې نو سوره یاسین به ورته په یادو دا عقل نه اخلي دا وجه څه وه مور غیږ کې به دی پروت او مور به یې سوره یاسین لوستو سوره یاسین به یې لوستو بار بار به د ده غوږونو ته تو نو چې خبرې به یې زده کولې یاسین به ورته یاد نه به سبا د قرآن حافظ نه و اب عالم نه و نن د مور تربیت حدیث مبارک کې راځي عمر ابن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه ماشوم ومه د دواړو جهانو سردار سره ډوډۍ ته ناست ومه چې کله ورسره کېناستم نو ما دا لاس په کاسه کې داسې ګرځو ګیر چاپېره داسې مې دا لاس ګرځو په کاسه کې وی د دواړو جهانو سردار چې راته وکتل زه وایم مورې ستا بچی چې ډوډۍ خوري پلاره تا سره په یوه پینډه او دې کاسه کې لاس ګرځوي تا د ده تربیت کړی دی تا په دغه ټیم کې د ده حق ادا کړی دی نو وی ما لاس ګرځو نو د دواړو جهانو سردار ځان ته مخامخ کړم ماشوم ومه ما ته وی چې سمې بچیا اول بسم الله ووایه اول بسم الله ووایه وکل بیمینک او بیا خوراک کوه په ښي لاس وکل مما یلیک بیا د هغه ځای نه نوڼۍ اوچتوه چې کوم ستا مخې ته د خپلې مخې نه نوڼۍ اوچتوه دا درې آداب راته د دواړو جهانو سردارو ښودل سمې تسمیه وایه بسم الله وایه چې ډوډۍ ته کینې دویم وکل بیمینک بچیا خوراک په ښي لاس کوه دریم وکل مما یلیک چې کوم ځای درته نږدې چې یو قسم سالن پروت نو بیا به د خپلې مخې نه ډوډۍ خوري چې مختلف قسم سالونه نو بیا یو ته بل ته لاس اوږدولی شي چې پلیټونه ډېري وایي ما لاس ګرځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته
دا درې آداب د ډوډۍ وښودل. د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی چې کله بنده ډوډۍ خوري او دی بسم الله ونه وی نو د ده سره شیطان خوراک شروع کی. نن وی ماشومان ډوډۍ ډېره خوري، ډوډۍ زر ختمیږي. مورې تا ورته ډوډۍ کې بسم الله یاده کړې ده؟ پلاره خو نه پوهېږي تا ورته بسم الله یاده کړې؟ تا د بچي حقونه ادا کړي دي؟ د بچي نه ګیله کې حقونه ادا که که نه؟ حدیث مبارک کې راځي او نبی علیه السلام ناست کس سره ډوډۍ خوړله، هغه نه بسم الله یېره شوې وه، نو په منځ کې وي بسم الله اوله و آخره. چې دی ووي نو د دواړو جهانو سردار وخندل. وی ولې دې وخندل د الله حبیبه؟ وی شیطان مې ولید تا سره ډوډۍ ته ناست و چې تا کله ده وی شیطان پاسې قی شروع کړله الټی، وی هغه مې ولیده. نو علما وی یا دا صراحتا شیطان ورسره ډوډۍ خوړله هغه یې وغورځوله، یا مطلب دا چې برکت د ډوډۍ نه دې اوچت شو. وی ما ولیدل. نو علما وایي دا د ډوډۍ درې آداب بچي ته وښیئ، ماشومانو ته یې وښیئ، پلارانو میندو دا درې آداب ورته وښیئ. علما وایي ډوډۍ ته چې کیني نو بسم الله به وایي، او که چا بسم الله الرحمن الرحیم ووي نو دا ډېره غوره ده چې د تش بسم الله په ځای بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. او په احادیثو کې دا دعا هم راغلی ده بسم الله وعلى برکت الله. سنت په درې واړو ادا کیږي. تش بسم الله چا اووي بسم الله سنت ادا شو، بسم الله الرحمن الرحیم سنت ادا شو، بسم الله وعلى برکت الله سنت ادا شو. نو بچی ته مورې دا درې آداب د ډوډۍ وښیه. بیا چې کله بچی ته دا درې آداب وښودل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. چې کله 9 کالو ته ورسېده نو مرو اولادکم بالصلاة بچو ته حکم کوه په مانځه. بچیا د مانځه ټیم دی، اذان دی واورېدو او دا د الله د طرف نه اعلان دی زه چې زه مونځ به وکړو. مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې د 9 کالو شي د مانځه حکم ورته کوه. وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین او چې کله 10 کالو ته ورسیږي نو بیا چې مونځ نه کوي نو بیا یې وخا، بیا یې په مانځه باندې ډبوه. چې کله 10 کالو ته ورسیږي او مونځ نه کوي نو بیا یې ډبوه. او وفرقوا بینهم فی المضاجع. د دواړو جهانو سردار فرمایي دی کې به لوی حکمتي وی چې الواد د 10 کالو ته ورسي نو بیا 2 په یو کټ کې مه سملوه، بیا یې جدا که. اگر که خور او ورور دي خو یو کټ کې مه پرېږده. د دواړو جهانو سردار فرمایي وفرقوا بینهم فی المضاجع چې 10 کالو ته ورسېدل بسترو په منځ کې ورله بیا جدایي راوله چې یو کټ کې دی بیا 2 نه سملي. دا د آداب دي د بچو.